اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر ویل وته حضر علیہ السلام ما ویلی نو تاتا چې ته به ما سره صبر اونکړی شي. قال موسی علیہ السلام وته وی ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، پس که د دین پس مستانه دوباره تپوس وکړو بیا را سره ملګرتیا مه کوه. قد بلغت من لدني عذرا، ته به رسېدلی زما د طرف نه عذر ته. فانطلقا، بیا دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا آتیا اهل قریتي، چې دواړو راتله وکړو یو کلي ته. استطعما اهلها، چې د هغې نه یې اراده وکړه د خوراک. فابو ان یضیفوهما، پس هغې انکار وکړو چې دوی میلمانه کي. فوجد فيها جدارا، پس امونتلو دی التکی یو دیوال. یریدو اراده و داغ دیوال ان ینقضا، چې اغرزیگی فاقامه، پس دی اغسیدکو. قال ویل وتا موسیٰ علیہ السلام لو شئتا، کچرستا اراده وی، لاتخذت علیه اجرا، پدی برتی مزدوری اغستی وی. قال ویل وتا حضر علیہ السلام هذا فراق بینی و بینک، دا زماستا ترمینز د جدائی وقت دی. سأنبئک، زرد چې زب بیان کما بتأویل تاتا، تاویلونا ما یعنی معنا مقصد ما لم تستطوع علیه الصبر، دا آغا خبرو چې تا پی صبر اونکو. اما السفینتو، ارچ کشتیوا، فکانت لمساکین، داوا د مسکینانو، یعملون فی البحر، چې مزدوری بے پکولا پا دریاب کی. فاردت ان اغیبها، پس ما اراده وکړه چې زدا غیب جنکم. وکان وراءهم ملک، د دین مخکی او بادشاہ، یاخذ کل سفینة عصبا، چې د هر یو کشتی والا نه به ټیکس اغستو. واما الغلام، او ارچ ماشومو، فکان ابواه مؤمنین، دا غی مور پلار مؤمنانو. فحشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، پس زما اراده وکړه، فحشینا زی اریدما ان یرهقهما، چې دا دواړه به واقع شي طغیانا په سرکشۍ کې، وکفرا، او فکفر کې د دې خپل بچي په وجه. فاردنا ان یبدلهما ربهما، پس ما اراده وکړه چې بدل کې به ورکړي دي دواړو ته رب د دې خیرا منه، غوره د دې ځوان نه، زکاتن په پاکیزګۍ کې، و اقرب رحما، او ډیر زیات رحم کوونکي به په دې باندې. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام د حضر علیه السلام او د موسی علیه السلام مرګرتیا چې په هغې کې ډېرې خبرې وي، ډېر رازونو نه پرده اوچتېدلو. لیکن مسله پکې دا وه چې د یو علم هغه تشریعي و، ظاهري و، او د بل علم هغه تکویني و، یعنې روحاني و، باطني چې ورته ویلی شي، پټو. نو په دواړو کې مسله وه. په دې وجه باندې موسی علیه السلام باندې که تاسو ته یادي، نو په خپل هم دا خبرې تیرې شوې وي. لیکن انسان باندې چې یو خبره تیره شي نو بس هغه ایره شي. نو په دې وجه د موسی علیه السلام نه صبر ونه شو. حالانکې دا خرق العادت کارونه د موسی علیه السلام نه په خپله هم شوي، لکه څنګه چې موسی علیه السلام دلته کې چې کوم دی نو هغه ته وایي چې لومبنۍ خبره ورته کوي چې تا دا ماشوم چې کوم دی دا ولې دا کشتۍ دې ولې غیب جنه کړه، لومبنۍ تپوس دې نه دا کوي. نو ستاسو که خیال نو موسی علیه السلام چې کوم دی هغه مور صندوق ته دغه شانتې راچولې، خو موسی علیه السلام په یو وخت کې هم د خپلې مور نه تپوس ونه کړو چې مورې تا چې زه صندوق ته بند کړم او دریاب ته دې ورغورځولم، نو که زه دې دریاب وړی وي نه. دا په موسی علیه السلام تیر شوي و. دلته کې حضر علیه السلام ته وایي تا چې دې تخته وباسله نو که دا غرقه شوه. په موسی علیه السلام باندې دا یو اتفاقي امر و چې دا په موسی علیه السلام مخکې تیر شوی، خو موسی علیه السلام ګورې د هغې په باره کې تپوس نه و کړی. او دلته کې د حضر یعنی دا چې کوم دی نو زمونږ د پښتنو خبره ده
چې د بل هغه چې کوم دی نو بنده ته نه ښکاري، د بل غیب هغه بنده ته ښکاري او خپل غیب ورته نه ښکاري. نو موسی علیه السلام باندې دا واقعه راغلی وه چې صندوق غونډ صندوق کې هغه چې کوم دی نو دریاب ته غورځولی شوی و، خو هغه چاته د دې په باره کې تپوس نه و کړی او هغه ته یې ویل تاسې دا یو تخته وباسله، دا ته ولې وباسله، دوی به غرق شوي وو. ماشوم چې کوم دی نو تپوس کوي وایي دا ماشوم ته ولې قتل کړو، د ماشوم کې یو څو خبرې کوو، خو هغه خپل سوک ورته نه دی یاد چې سړي له یو سوک ورکړه او سیت یې نه وویسته. د هغې په باره کې موسی علیه السلام سره خو د مخکې نه دا شوي نو په کار دا دی چې موسی علیه السلام وایي چې بھائی دا خو ما هم کړي دي، که دې وخت کې ده دا وکړو نو ما خو چې کوم دی نو دا خو لا بیا هم ځوان و او هغه خو چې کوم دی نو مشر سړی و، ما په یو په وکزهو یو سوک یې وله ورکړه سړی مړ. نو موسی علیه السلام د هغې تپوس نه و کړی. او بل دلته موسی علیه السلام هغه ته وایي ګوره مزدوري به دې پې اخیستې ولې دې دیوال نه چې دیوال دی ولې سیده که هغې ګوره موږ له دوره بېغیرته د لګانو چې موږ له روټۍ هم رانه کړه او تا ولې په مفتو کې دیوال سیده کړه، نو په دې باندې تا که مزدوري اخیستې وې نو څه به پې خوړلي وو. حالانکې چې په خپله باندې مدین ته لړو او هغه دوه زنانه چې کوم وي چې د شعیب علیه السلام لوڼه وې او هغې له اوبه راوباسلې او هغې کې ورپسې یو راله او ورته یې ویې زما پلار غواړي چې تا له د دې مزدوري درکړي. نو موسی علیه السلام ورته وایي نه د نیکۍ په کارونو مونږ مزدورۍ نه اخلو او بیا په خپله باندې راوي خدای پاکه که روټۍ دې راله راکړه نو زه ورته محتاج یم وږي یم، نو ضرورت یې و پیسې دې وانغستې. او دلته کې خضر علیه السلام ته وایي پیسې دې ولې وانغستې، اغستې به دې وي که نه. نو مفسرین وایي چونکې په دې کارونو کې چې کوم دی نو یو څو خبرې وي هغه به چې کوم دی نو وخت سره سره بیان کړو، لکه ذهن ته مې دا خبر راوسته چې دا کارونه د موسی علیه السلام دپاره ناشنا نو، لیکن د موسی علیه السلام مخکې چې کوم شوي وو نو چونکې هغه اتفاقي داسې کارونه شوي د موسی علیه السلام په ذهن کې هغه وخت کې هغه کارونه نو. الله پاک وایي قال خضر علیه السلام ورته وایي الم اقل لک ما تا ته ویلي نو انک لن تستطیع معي صبرا، زما سره به صبر ونه کړي. ته چې زما نه د ماشوم په باره کې تپوس کې ما وي ماشوم کې به یو څو خبرې کو، خبرې پکې دا وي چې دا ماشوم نو فقتله والا چې کوم دا ماشوم نو. په دې کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي، زمونږ فقه زمونږ فقها او زمونږ مفسرین داسې عجیبه خلک دی هغې معمولي نکته هم نه پرېږدي. هغې وایي دلته کې غلام راغی او د غلام اطلاق په ځوان کېږي په عربۍ کې، په ماشوم نه کېږي. او د هغې یو ښکلي ثبوت او دلیل هغه د معراج په واقعه کې د موسی علیه السلام الفاظ دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کله په شپږم اسمان کې موسی علیه السلام سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم میلو شو نو موسی علیه السلام په ژړا شو. جبرئیل علیه السلام ته تپوس وکړه چې موسی علیه السلام ولې ژاړې؟ نو هغه ورته وایي ابکي غلامن، په دې هلک باندې ژاړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ورته یاد کړ، د غلام لفظ استعمال کو، په ده باندې ژاړم چې ما چې کوم دی نو صرف د الله پاک د یوې جلوې درخواست کړی او الله پاک په معمولي نور باندې زه بېهوشه شوم. او ګوره د ده قسمت ته وګوره چې دی الله پاک سره راز وګوره ډایرکټ چې کوم دی نو میلو شو. الله پاک په خپله وغوښتله ده به د قسمت ژاړم، په ځان راله ژړا راځي چې ګوره دا رحم په ما هم شوي وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شان بیانوي. نو هغه وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري میلاو شوې وه د 40 کالو په عمر کې، او د پیغمبرۍ نه 12 کاله پس د معراج واقعه راغلی وه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر 52 سال 52 کاله عمر یې و او هغه وي غلامن په دې هلک باندې. نو دلته کې چې دا غلام راغلی دی د دې نه مقصد دا نه دی چې ماشوم، د ماشوم دپاره چې کوم دی نو په عربۍ کې نور الفاظ دي ګڼ چې په هغې کې چې کوم دی نو چې کوم هغه لغونته کې ځوانۍ ته نږدې هغه ته طفل وي. او دلته کې غلام چې کوم دی نو راغی د دې نه مقصد دا و هغه بلوغت ته رسېدلی و، ځکه چې که چېرې موږ دا ووایو چې ماشوم او کافر نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی الله پاک ورته فرمایي زه هر یو انسان فطرتي مسلمان پیدا کوم، معاشرې غواړي نه مسلمان و. نو څنګه پته ولګېده چې بای دا کافر و؟ نه، دلته کې چې کوم دی نو د دې نه د دې د ماشوم ترجمه چې ده دا ګر چې موږ عامه کوو خو د دې نه مقصد دلته کې ماشوم نه و، ځکه چې
د رابعه بصري رحمه الله چې کوم دی حسن بصري رحمه الله یو قول دی بدی کی چې دا ډاکو دغه الک چې کوم د دنو وی جیسور یا نو جیسورو او وی ډاکو او د مور پلار خلاف کارونه به کول او خو د مور پلار یو زوی او مور پلار به هغه ته څه نشو ویل دا پکې دا قول دی او عام مفسرین وی چې دا بلوغت ته رسېدلی خو د کارونه ښکلي نو او د هغې نه دا اندازه لګېده لکه څنګه چې د شیطان په باره کې الله وی ازلي بدبخت و چې الله پاک چې کوم دی نو حضر علیه السلام ته ویلي چې دا ازلی بدبخت ری دی به کافر مري کافر ونه خو کافر به مري اخره کې به دی کافر کېږي کفر ته به اوړي نو په دې وجه باندې هغه چې کوم دی بل دلته کې چې کوم دی نو په دې کې یو څو الفاظ نور هم دي خو چونکې خبره پرې ډېر لویږي نه پکې سبب پکې سبا وګو دا سم پکې نه وکړو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام موسی علیه السلام ورته وایي قال موسی علیه السلام ورته وایي انی سألتک عن شیء بعدها یو چانس راکړه بس دا درې خو د هر څوک ورکوي نو بس دا مې درېیمه پیره ده که چېرې تپوس مې وکړو پس د دې نه نو فلا تصاحبني بیا را سره ملګرتیا مه کوه بیا را سره ته ملګرتیا پرېږده بس قد بلغت من لدني عذرا ځکه چې رسېدلي به تا ته زما د طرف نه عذر ته زما استاد یې او زما نه بار بار دا حرکت کېږي زم دا نشم برداشت کولی خو چونکې دا کارونه چې کوم دي دا داسې دي چې ناشنا دي نو په دې وجه باندې دا زما نه غیر ارادي طور باندې کېږي نو زم نور نشم برداشت کولی چې زه ستا د حکم بار بار خلاف ورزي وکړم نو زه خو غواړم چې تا سره وګرځېدې خو دومره تاب مې نشته نو ته را سره بیا ملګرتیا پرېږده فانطلقا بس هغه ورته ووایي بس زه صحیح ده ټیک ده چې په خپله دې فیصله وکړه ټیک ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې که موسی علیه السلام لږ صبر کړی وي نو موږ به نور هم ډېر ښکلي سیزونه او ډېر ښکلي نایاب واقعات په دې کې لیدلی وې خو د موسی علیه السلام د صبر نه شو دغه الله ته منظوره وه فانطلقا دواړه بیا روان شو حتی تر دې پورې اذا آتیا چې دواړو راتله وکړو اهل قریتې یو اهل د کلي ته استعما چې د هغې نه یې خوراک وغوښتو نو استعما اهلها چې د هغې د اوسېدونکو نه یې خوراک وغوښتو په ابو پس هغې انکار وکړه یضیفوهما چې مېلمستیا یې وکړي ګوره هلته کې الله پاک دا نه وایي چې هغوی ته یې وایي چې مېلمستیا راکړې او دلته کې چې کوم دی نو وایي ان یضیفوهما هغوی وله مېلمستیا ورنه کړه نو په دې کې مفسرین وایي دغه لومبۍ ټکي استعما اهلها یې ځکه وایي چې دی د هغې نه وغوښتو نو هغې چونکې د دې احترام ونه کړو الله پاک په دې وجه د هغې دپاره هغه لفظ هغه سپک استعمال کو استعما اهلها د هغې نه خوراک وغوښتو او دلته کې خدا پیغمبرانو دواړه الله وی ان یضیفوهما د پیغمبرانو هغه مېلمستیا هغې قبوله نه کړه هغې وي موږ تاسو له مېلمستیا نه درکوو موږ به ناشنا سړي باندې خوراکونه نه کوو نو په وجد فیها جدارا په دې کې یو مسله دا معلومه شوه چې یو سړی د خپل ضرورت دپاره په یو ناشنا ځای کې باقاعده خوراک غوښتي شي او د مدرسو دا طالبان چې خوراک غواړي دا بالکل جایز دی دا د موسی علیهم السلام او د حضر علیه السلام هغه سنتو کې راله چې هغې ناشنا وو هغې چې کوم دی نو هلته کې څوک وخو نه چې ولی خوراک راوړی وی او بل هغه کلي چې کوم دی نو داسې کلی و چې لکه چې څنګه انکار وکړو په چاړه نه خته په دې وجه باندې چې موږ له په خپله څوک سره وړي نو ورته یې ووایي یاره وږي شوي یو موږ له خوراک راوړی نو کچری یو سړی ناشنا ځای ته لړ شي او خوراک وغواړي د خپل ضرورت دپاره نو دا په سوال کې نه راځي بل دا طالبان چې کوم دی چړي دی چې کومه وظیفه غونډوي نو دې ته سوال نشي ویلی دا الله پاک دی له حق ورکړی دی چې هغې چې کوم دی نو ستانه خپل حق اوسي الله پاک په هغې باندې تاله د هغې بدلې درکړي دا د خوش قسمته خلکو کار دی الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام فابوا ان یضیفوهما هغې د مېلمستیا نه انکار وکړو هغې وله خوراک ورنه کړو نو فوجد فیها جدارا چې لږ مخکې لړو نو یو دیوال یې وموندو یرید ان ینقض نږدې وغورځېدو ته اراده یې کړې و نو دیوال خو اراده نه کوي اراده خو سلرونکي څیز کوي نو مقصد د دې نه دا دی نږدې و یریدو نږدې و ان ینقض چې وغورځېږي فاقامه نو پس هغې نیغ حضر علیه السلام ولوي لاس ووړو په لاس باندې نیغ کو بعضې خلک په دې کې هم دا وي لاس یې وله نه ووړلی وي راویې غورځو او
دا غې نه پس وی بیا موسی علیه السلام ته وی چې ته ګټه راکوه وی خضر علیه السلام خښته لګور نه لکه هغې ته د دې څیزونو څه ضرورت و ځکه چې وی بیا ولې چې کوم دی نو وی هغه ځان سره موسی علیه السلام هم حساب کو او موسی علیه السلام چې کوم دی نو ورته ووایي چې نه مزدوري پې ته الو نه خو دواړه ملګري وو نو په دې وجې د ملګرتیا په وجه دا خبره وکړه او پیغمبرانو دا د هغه کرامت و چې هغه چې کوم دی نو ګټې لوټې نه لګولې خو بس لاس یې پراخ کو سیدې کو قال ویل موسی علیه السلام لو شئت لاتخذت علیه اجرا که ستا اراده شوې وي ای خضر علیه السلام نو په دې باندې مزدوري اخیستې وه دې ته به دې ویلي وو چې بهي دیوال دله نیغه وو موږ له به دې پیسې راکوې نو چې ته هوټل کې به پرې روټۍ خوړلې وه قال خضر علیه السلام ورته وی خبره خو دې هم وکړه خو ګورې خبره را یادم کا هذا فراق بیني و بینک درې پوره شو دا زما سره جدایي وخت راغی ما خو تا خو په خپله باندې ویلي چې که بل تپوس مې وکړو بس لار رانه جدا کا نو دا زما سره جدایي وخت راغی سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا ډېر زر به تا ته زه مقصد بیان کما د هغه خبرو چې ستا نه پې طاقت ونه شو د صبر کولو او دی ورته ولې ووایي چې ته بله ورځ دا ونه وې چې خضر علیه السلام داسې کړي وو خضر علیه السلام داسې کړي وو داسې کړي وو دا ګورې ما نه دي کړي دا ګورې د الله پاک د طرف نه ما ته خصوصي طور باندې علم راکړی شوی و په دې کې زما څه کمال نه و دا د خضر علیه السلام عاجزي وه د موسی علیهم السلام ته ورته وایي اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینة عصبا هره چې کشتۍ وه نو دا د غریبانانو وه مقصد دا دی چې دا د هغوی خپله نه وه ځکه یو سړي پلین کوچ دی هغه ته موږ غریب ویلی شو موږ د پلین کوچ مالک دی بھائی او په یو پیره کې به زرګونو پیسې راوړي نو که کشتۍ د دې خپله وه نو بیا د دې وینا ضرورت نه و چې غریبانانو بیا خو هغې ځان له خپله مزدوري کوله مقصد دا دی چې د دې کشتۍ صرف هغې ډریورانو دا کشتۍ خپله نه وه او دا دوه کسم نه وو ګڼ کسان وو چې هغې دا د هغه کس نه اخیستې وه کله به یو چلوله کله به بل چلوله ځان له به یې پکې مزدوري کوله نو خضر علیه السلام ورته وایي یعملون فی البحر دی په دریاب کې مزدوري کوله فاردتو نو ما اراده وکړه ان اغیبها چې زه وله غیبجنه کما ولې وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینة عصبا د دې نه مخکې یو بادشاه حکومت و چې هغه به هر یو څیز هغې نه ټیکس اخیسته مفسرین یې معنی کوي د هغې نه به یې ټیکس اخیسته او دلته کې ښکلې او مزیدار تشریح چې د دې کړې ده نو هغه چې کوم دی نه امام نصفي صاحب په مدارک کې کړې ده او امام بغوي صاحب کړې ده او امام قشیري صاحب کړې ده هغوی وایي اصل کې نن سبا هم که موږ وګورو نو یو محکمه زموږ داسې شته چې هغه هم په دې طریقه باندې څیزونه الي پولیس والا ته چې کله ضرورت راشي د کنټینرو دا کنټینر چې موږ اوس لیدلی دي نو د دې دا مثال به لغونته ښه راشي هغوی ته چې ضرورت راشي د کنټینرو نو دا کنټینر د حکومت نه دي دا د کپنو وي هغوی یې تېنه په زوره باندې کوز کي او په هغې باندې لارې بندي بھائی موږ ته ضرورت دی هغوی به ته موږ پکې مال وړو د مال نه سیوا ضرورت دی زموږ نه تاسو به یې زموږ نه په کومه وړئ وایسه کنټینر یې تېنه والي او په هغې باندې روډونه بند کړي دغه شانته چې کوم دی نو ستا ګاډې به په مخه کي کم ګاډې په مخه کوي ښکلې ګاډې په مخه کوي چکړې نه په مخه کوي پولیس والا به راشي بھائی زمونږ کار دی پلان کې ځای کې کار دی راځه چې ځو ته که ورته شل پیرې وی دا کوم هغه کوم ورته نه بھائی زما کار مخکې دی زه چې ځو بیا به نه په لاره باندې روټۍ هم وخوري بھائی روټۍ را باندې هم وخوروه نو زوروري نو لکه څنګه چې دلته کې د هغې د حکومت ضرورت راشي نو بیا ستا پراپرټي ده او ستا نه بیا په زوره والي بھائی زه پې دا کار کوم نو وایي دغه شانتې دغه بادشاه چې و نو هغه به پې هم بیګار کو دا کشتۍ به یې ونیسلې خپل بیګار به یې پې کوو دا چې کوم دی نو هغوی وله دا تشریح کړې ده نو خضر علیه السلام وایي چې د نوي څیز به هغه اخیسته او په نوي څیز به خپل بیګار کو خپل کارونه به یې کول د خلکو د مزدورۍ نه به یې وباسلو او زوړ شي هغې ته به یې څه نه وي او دویم چې کوم دی نه امام راضي صاحب وایي ټیکس به یې ترې اخیسته چې کوم به نوي څیز و که نه د هغې نه به یې ټیکس اخیسته وایي بیا دا ښه د مالدار کس ده نو ټیکس به یې ترې اخیسته او چې کوم به زوړ مړه دا غریب دی بس ځان له پې مزدوري کوي هغه ته به یې څه نه وي نو په دې وجه خضر علیه السلام ترېنه تخته وویسته چې هغوی دا وګوري بھائی دا خو چې کوم دی نه دی ته خو د مرمت ضرورت دی بل دی به ورته هم وایي چې بھائی دی که خو مونږ مرمت کوو دا دغه چې کوم دی نو دا خو ستا د کار نه ده تخته پکې نشته مرمت پکې کوو نو د دې په مزدورۍ کې به فرق نه راځي مقصد دا دی چې
د عوامو سهولت ورکول او عوامو له د تکلیف نه ورکولو کار دا د حکومت ذمہواری ده. نو که حکومت خپل رعایه له تکلیف ورکوي او د هغې نه ټیکس هلي نو دا ټیکس چې کوم دی د ټیکس په باره کې چې کوم دی نو زمونږ د فقهاو دا کلیه ده چې ټیکس حرام دی، ټیکس به نه ورکې او چې ستا نه څوک په زور هلي نو هغې حرام خوري، ته پرې نه یې ګنهګار او چې هغه د نه ټیکس هلي ټیکس والا ګنهګار دی ځکه چې په اسلام کې ټیکس نشته. نو دلته کې چې کوم دی نو وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینة عصبا، هغه ورته وایي ځکه مې دې نه تخته ایستې وه چې د دې نه به دا په زوره اخسته او د دې به د مزدورۍ نه وباسله. واما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، او هر چې هلک چې هغه ما قتل کو نو په دې وجه باندې مې قتل کو چې زه پې یارېدم چې واقعه به شي د ده مور پلار چې نیکان دي د ده سرکشۍ په وجه په کفر کې دا دې چې څه کوي نو دې ورو روان دي داسې طرف ته چې الله پاک هغه مهلت ختمېدو والا دی د ده لپاره او دی به اخره کې چې کوم دی نو د خپل جرمونو په وجه باندې د اسلام د دایرې نه موځي او د مور پلار یو بچی دی نو رشته نه هغه یو ډېر ګراني نو دا مور پلار به هم د سره چې کوم دی نو د هغه دایرې نه وځي. نو زه پې یارېدم په دې وجه باندې ما دې قتل کو فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه، او زما دا خیال دی چې الله پاک به نعم البدل ورکي دیتا خیرا منه غوره د دې ځوان نه زکاتن په تقوا کې ابا پرهیزګار وي و اقرب رحمه او ډېر ترس به هم کوي په دې مور پلار باندې د مور پلار به تابعدار وي تقوادار به وي د الله به تابعداري او په مور پلار به رحم کوي د مور پلار به هم تابعداري. هغه مې په دې وجه باندې قتل کړی دی نور د هغه سره زما پوله پټې شریک نو. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ویل وته حضر علیہ السلام الم اقل لك ما تا ویلی نو انك لن تستطيع معي الصبر، ته ما سره صبر ونه کړی شي. قال موسی علیہ السلام وته اني سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، کړه دینه پس مې دنه تاسو کو بیا ما سره مرګرتیا مکوا. فقد بلغت من لدني عذرا، تا د برسیدلی زماره طرف نه عذر. فانطلق بیا دوړ روان شو حتی اذا اتى تر دې چې راو رسیدل اهل یو قوم ته قريتي کلی کې استعما اهلها چې خوراک وغوښته د هغې د اوسېدونکو نه ابا پس اگی د انکار وکړ یدویفوهما چې دا دواړه مېلمانه کې فوجد فیها جدارا پس کلي کې یو دیوال اوموند یریدو ان ينقض چې غورځېدو ته نږدې و فاقامه حضر علیه السلام هغه سیده کو. قال موسی علیه السلام ورته ویل لو شئت لاتخذت علیه اجرا، که اراده دې کړې وي مزدوري به رتې پې اخیستې وي. قال ویل ورته حضر علیه السلام هذا فراق بیني وبینک، دا زما ستا ترمنځ جدایي راله. سأنبئک بتأویل زر چې بیان به کوم زه تا ته مقصدونه ما لم تستطع علیه صبرا، دا هغه خبرې چې ستا پې صبر نه و. اما السفینة هر چې کشتی وه فکانت لمساکینه پس دا د یو څو مسکینانو وه یعملون فی البحر چې مزدوري به یې کوله په دریاب کې خلک به یې پې اوړه روړو. فاردت ان اعیبها پس ما اراده وکړه چې دا نقصاني کما. وکان وراءهم ملک ځکه چې مخکې یو بادشاه و یاخذ کل سفینة عصبا چې د هر یو کشتی والا نه به یې ټیکس اخیستو. واما الغلام او هر چې هلک و فکان ابواه مؤمنین د هغه مور پلار نیکانو فحشینا زه پې یارېدم ما یرهقهما چې دوی به واقع شي د دې بچي په وجه باندې طغیانا وکفرا په سرکشۍ کفر کې. فاردنا ان یبدلهما ربهما پس ما اراده وکړه چې د ده نه به ښه نعم البدل ورکړي دي ته رب د دوی خیرا منه چې غوره به وي زکاتا په پرهیزګارۍ کې په تقوا کې و اقرب رحمه او په خپل مور پلار باندې به رحم کوي تابعدار به وي.